نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل أحب إلى الله فيهن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فتيبوا بها نفسا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نکال د مختلفو میاشتو سره الله جل مجلوه د شریعت مختلف قسم احکام تړلي دي. د اسلامی کال په 12 میاشتو کې آخرنی میاشت ذوالحجه ده. د ذوالحجې
په دغه میاشت کې د شریعت په احکامو کې یو اهم حکم هغه د حج حکم دی. د حج تعلق د ذوالحجې د میاشتې سره دی. دویم حکم د هغې نوم دی تکبیرات تشریق. د هغې تعلق هم د ذوالحجې د میاشتې سره دی. دریم عبادت دی په 10 تاریخ باندې 2 رکعاته لمونځ د اختر د دې تعلق هم د دغه میاشتې سره دی. او څلورم اهم حکم د هغې نوم دی قرباني. د قرباني د دې عبادت تعلق هم د ذوالحجې د میاشتې سره دی. د شریعت 2 قسمه احکام دي، یو عمومي او دویم خصوصي. عمومي احکام هغه احکام ته وایي چې هغه الله جل جلاله په مخکینو امتونو هم مقرر کړي. او خصوصي احکام هغه احکام ته وایي چې هغه صرف په دې امت باندې الله مقرر کړي، مخکینو امتونو باندې نه. د قرباني د عبادت دا حکم عمومي حکم دی، دا خصوصي نه دی. د امت محمدیه نه وړاندې چې کوم امتونه تیر شوي دي هغې باندې هم قربانیانې وي. د شریعت احکام 3 قسمه دي، یو جانی، دویم مالی او دریم مرکب. مونز او روجه بدنی عبادت دی، زکات مالی عبادت دی، او حج مرکب عبادت دی. مال بم لگی ځان بم استعمالی. قربانی هغه په مالی عباداتو کې داخل دی، دې تعلق د مال سره دی. د وخت او د زمانې په لحاظ سره د شریعت احکام یو قسم احکام یومی دي او یو قسم احکام عمری دي او یو قسم احکام سنوی دي. مونځ دا یومی عبادت دی، 24 غنټو کې مونځ بار بار دی. زکات او روجه سنوی عبادت دی، کال کې یو ځل دی. حج دا عمری عبادت دی. که یو سړي سره دومره پیسې چې یو ځل دی په حج ته تللی شي، په دم یو ځل حج فرض دی. او که د یو سړي سره دومره مالي چې دی هر کال په حج ته تللی شي، نو په ده باندې هم په عمر کې حج صرف یو ځل فرض دی. قربانی دا سنوی عبادت دی، په کال کې یو ځلې بیا بیا نه.
چې بچا یا الله راولي وسم ورکی توفیق ورکی نو دا عبادت دی ادا کی او ډیر بندگان داسي هر کال په د اختر ورځې راځي بي وسه قرباني نه کوي او ډیر خلک داسي نشي وسوالای لیکن نعوذ بالله الله پاک ول توفیق نور کوي پروايم نه قرباني نه کوي او بچا باندې الله مهرباني وسه مور کړي او توفیق مور کړي خپلم قرباني کوي د خپلوانو د اړخیم کوي د مور د پلار د اړخیم کوي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د اړخیم کوي بدا د الله وست هر عبادت دو اړخ دي یو منفي اړخ دی او یو مثبت منفي اړخ معنا ده چې یو مسلمان باندې یو عبادت الله مقرر کی او دی اونکی او مثبت اړخ ده چې الله پاک په یو بنده باندې عبادت مقرر کی ویم کی نو د منفي اړخ منفي اثري او د مثبت اړخ مثبت اثري کم مسلمان ته چې الله پاک د قرباني د عبادت وس ورکړي استطاعت ورکړي او دې داغي باوجود قرباني ونکي نو داغي منفي اثر سره داغي بد اثر سره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة چې کوم کسته الله پاک وس او طاقت ورکړي او د دې باوجود د قرباني اونکی فلا يقربن مصلانا نو دې د اختر د مانځه په نیت زموږ عیدګاه ته نږدې هم نه راځي دې د دې لایق هم نه دی چې د مسلمانانو سره د مونږ د ادا کولو په نیت د هغوی هغه عیدګاه ته نږدې قدرې شي او مثبت اړخ څه دی یو حدیث کې راځي صحابه کرام تبوسو کو ما هذه الاضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نا هر کالی چې زرګونه لکونه مسلمانان قربانیان یې کوي نو د دې پس منظر سدي حکمت سدي دا ولی خلق کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي سنت ابيكم ابراهيم دا ستاسو د روحاني پلار د ابراهيم عليه الصلاۃ والسلام طریقه ده او مشرکانو کې ام دا فطرت الله یې خو چې د پلارانو د نیکونو هغه طریقې به ژوندۍ ساتلي
او د ایمان تقاضام دادا د اسلام او د دین تقاضام دادا چې د کم مسلمان په پلارانو نیکونو کې داسې خویونه او داسې طریقې چې هغه د شریعت پرنا کې په کار دار چې هغه دې ژوندی وساتي. صحابه کرام د ثوابونو په ګټلو کې ډېر زیات حریص وو. د مال د ګټلو حرص ورسره نه و، د ثوابونو د ګټلو حرص ورسره و. اموالو او د دنیا په جمع کولو کې به د یو بل سره مقابله او سیالي نه کوله، او په اجرونو او ثوابونو کې به د یو بل سره مقابله او سیالي کول. نو صحابه کرامو تاسو کو فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ده د خپل روحاني پلار طریقه خو به ژوندی ساتو، خو موږ ته به کې څه ثواب ملاویږي. قال لكم فيها بكل شعرة منها حسنة. کم چیلی چې تاسو ذبح کړه د دغه چیلی پر سرمنه چې څومره ویښته دي د یو ویښته په عوض کې به تاسو ته یوه نیکي میلاویږي. د صحابه کرامو د حرص د ګورې ویښته پیړي او وړی لري، نو د چیلۍ په سرمنه باندې ویښته په شمار کې کمی او د ګړي په سرمنه باندې ویښته په شمار کې زیاتی. نو د ثوابونو په حرص کې هغې دا سوال وکړو فصوف یا رسول الله، مونږ خو اکثر ګډان ذبح کوو. د صحابه کرامو د 99% صحابه کرامو عمل او د الله د پیغمبر خپل عمل هم داو چې څه به ذبح کول ګډان. نو د ګډانو په سرمنه خو ویښته زیاتي، د دې بس حکمي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې چا ګډه ذبح کړه قرباني په وکړله، نه د هر د وړۍ د هر ویښته په عوض کې به دته یوه نیکي میلاویږي. ازاده مسله ده چې په کومه قسمه څارویو باندې قرباني بهتره ده، چې د چا غوښه مزیداري په هغې باندې، او که چې د چا غوښه ډېرې په هغې باندې. مزیداره غوښه د چای د ګډ او د شیري خلک ورته وړه غوښه وایي. اوس خو ډاکټران وایي غټه غوښه به خورې هم نه، خبره ګور. او په غوا میخه کې غوښه سي زیاته وي، نو کوم باندې قرباني اوله ده؟ نو فقهاء لیکي چې کوم ځای کې خلک مالداري هغه ځای کې بیا په ورکوټي څاروي باندې قرباني اوله ده، بهتره ده. او چې کومه علاقه کې خلک غریبانه بیا هلته کې په غټ څاروي باندې قرباني بهتره ده چې عام غریبانانو ته غوښه ورسي. ته خو کال 12 میاشتې وړې غوښې خورې او غریب ته خو کال 12 میاشتو کې غټه غوښه هم نه میلاوي. نو په دغه ورځ باندې غټ څاروی ذبح کړه چې عام غریبانان هم د غټې غوښې په خوراک کې شریک شي. نبی علیه السلام دومره د خپل امت خیال ساتلی.